نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه الحمد لله الله جل جلاله دې درون محفل ته زموږ ستاسو شرکت کړی دی دا ډېره اوچته خبره ده او یاد ساتئ کوم محفل ته چې الله جل جلاله داسې قسم محفل ته خلک راولي دا صرف او صرف د الله جل جلاله رحمت وي د نبي علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کله د دین کار کاوه نډیر زیات مختصر لږ وخت ابتدا کې ورته ایسو کوم ځکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ الله جل جلاله درجه ورکړه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داسې وخت ایمان راوړو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې تنها و نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم با زیر په زیر در په در روانو یو دې تبدلو بل دې تبدلو چا به دا ساحر دی چا به دا مجنون دی چا به ودا لیونی شوی دی چا به نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کولې چا به صحابه کولې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل دعوت جاری ساتو زمارونو څنګه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عاجزان په ابتدا کې شکو او د دې دین انتها هم داسې وي چې دغه عاجزان خلق په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعوت مخې ته وړي او یاد ساتئ یو دنیاوي عاجزي ده یو د زړه عاجزي ده کله چې په انسانانو کې د زړه عاجزي د دې وجې د دین کار بهترین انداز سره وکړي او کله چې د زړه عاجزي نه وي او اخلاص نه وي یاد ساتئ د دین دا کار چې دا ډېر اوچت عظیم کار دی د هغه صحابه کړه دي چې هغه صحابه چې وخت له ورسره سیز نو خود دین د پاره به منډه درلې وخت د خېټه غم ورسره نو نن د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ هغه کمزې چې دي کمزې کې چې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا یو بستی وا اوسم هغه کورونه موجود دي د مدینه منورې نه چې کله سړی روان شي د مسجد نبوي نه چې اوږي او کله چې سړی دی غار حرا دا میدان بدر کا نو بلار کې چې د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ بستی اوسم موجود دا سړی چې ورته وګوري دا واړه واړه کورونه دي او داسې عجیب قسم دیوالونه دي سړی حیران شي د صحابه څخه د غریبه وخت تیر کړو ځکه زمانو دا د دین دا میدان چې دی دا الله جل جلاله خوش قسمت خلکو ته ورکړي د دنیا کو چا سره ډېره پیسې وي او د پیسې کې سکون نشتا او دا د الله شان نه چې چا سره پیسې وي نه خبره دین کار کوي نه د چا نیت چې د الله د دین تبلیغ وي الله جل جلاله هغه انسان ته توفیق ورکړي ځکه تاسو وګورئ کنه د علماء ژوند ته وګورئ څومره خیسته ژوندي پرونه سره شاګردان ناستو ناغي تمامه داسې کار دی مې یو وی پلان کې ډینګې وی دورا مو ته تاسو له خپل رشتہ دارانو په غټه غټه ودی دي کنه مې مبار دي په یو ځای په بل ځای مې د عالمانو نه خپل نه وړي عالمانو د الله خیسته خوراک ورکي زه تاسو ته وایم کوم سړی چې د الله قرآن پڑھاوي او د قرآن لپاره هغه جدوجہد کې نه الله جل جلاله په دې نه ورکی یو سړی ټول نه یو ډاکټر لمنه وخی کلینیک کې ورسره ناشتي او بیا چې روډې ټیم شي هغه ډاکټر ته आवाज کوي دې پورا چې روډې ټیم دی هغه ته پته ده چې دې کس په وجه زماده کلینیک چلےږي نو چې الله جل جلاله کلام چې د الله چاته ضرورت نشتا صرف ما او تعالی توفیق راکې لکه دې مجلس نو ورا
الله جل جلاله دې مونږه تاسو ته توفیق راکړو چې بهترین مجلس کې کېنولو خو مین مسله دا ده چې د قرآن دا معامله چې ده کنه دا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذا غيب خبرې دي ځکه زمونږ چې دی نو دا یعنې هغه شان دغه نشته چې څنګه پکار دی اوس کو تاسو په دې جومات کې چا دا اعلان وکړو چې د یورپ ویزې میلاویږي او جومات ته کسان راغلي دي او ځان زر تر زره راورسوی نو هسې زما په خیال تاسو راټول کلي برابر دی وخي که نه خان دی او غریب د ځان به دلته رارسېدلی معلومه ده چې یورپ کې هلته زندګي تېرېږي پیسې دي پکې او دنیا به مې جوړه شي لیکن د آخرت معامله داسې معامله ده چې د سترګو نه غایبه خبره ده چې دا سترګې پټې شي که نه بیا به موږ ته پته لګي چې آیا دا څومره اوچت کار دی نن په دې سلسله کې موږ راټول شوي وو د قاري صاحب د مدرسې دپاره موږ تاسو ته پته ده چې د دین دا کار دا دی چې دا خو هر څوک کي که نه نو د الله جل جلاله د کلام د وجې به هغې سره مرسته کوئ او د الله جل جلاله د کلام د اشاعت لپاره چې کوم خلک منډې کړی وهي د هغې سره به خپل جدوجهد کوئ او دا زموږ اساسونه مطالبه ده چې د دین یو مدرسه په څه ځای کې جوړېږي او تا ته پته ولګي ته په هغې کې صرف د ځان نه خوله وباسه یا ستا چې څه وس کېږي هلته ځان ورسوه ځکه زما ورونو دا پاتې معاملې دي زموږ په دې کلي کې خلکو جوماتونه جوړ کړي دي نو اکثریت چا چې هغه مسجدونه ورکړي دي وفات شوي دي او ابتدا کې به ډېر لږ خلک هغې کې لمونځ کوو اوس هغه جوماتونه ډک دي او هغې په قبرونو کې پراته دي هسې زه تاسو ته خبره کوم خو هغې ځان له پمپونه جوړ کړي د تیلو خو هغې ځان له فیکټرۍ جوړې کړي خو هغې نورې ځمکې اخیستې هسې تاسو ووایئ چې هغې له به دغه ځمکې او دغه څیزونه پیدا ورکړي خو دا مسجد او دا مدرسه به ورله پیدا ورکړي زه په خپل کلي کې د یو حاجي صاحب ډېر زیات عزت کوم او چېرته ځم نو کوزېږم ورته ډېره غټه مدرسه دی راوږې کې ورکړې ده زه داسې وایم دومره لوی ځای زړه نه ورکول دا ډېر ګران کار دی دا د مادیت وخت دی په دې مادیت کې د زړه نه د ځمکو باسل یا پیسې وباسل دا ډېر ګران کار دی دا انسان په خوله باندې وایي خو چې کوم سړی ورکړي که نه د هغه کلک عزم دی چې بس زما ورونو دا څیزونه به زمونږ ستاسو په کار راځي دا قاري صاحب دی یو ځای ته منډه بل ځای ته منډه د غریبۍ نه حال دی در په در باندې د څه لپاره د خپل کور د جوړولو لپاره نه کور خو به د انفرادي ځان له جوړ کړي د مدرسې لپاره یاره دا کسان به راشي کې به څه چل وکړو دا مدرسه به یوازې د ده مدرسه نه دا به اجتماعیت وي دا د خدای د قرآن خبرې دي د خدای قرآن ته به موږ تاسو سعی کړو جدوجهد به ورله کړو او دا زما ستا د بچو حال نه کړو دا زما ستا د بچو لپاره د دې ملګرو په اکثر خبره کومه په دې مدرسه کې د جینکو په مدرسه کې یو طالب چې کوم دی ما نه تاسو کوی زه تاسو خپل خوب بیانوم ما ورته بیان کا تاسو یقین وکړئ د خپلو بچو تعلق د الله سره جوړ کړئ د قرآن سره جوړ کړئ هغه صورت به وي هغه کیفیت به وي او که نه د دې نه لرې کړو یا حالات بل طرف ته ځي ویره ما خوب لیدو چې یو دوه کسان رالو په دریاب کې چې دی یا په غوړ کې قرآن مجیدونه ورته وکړو یو زوما یو بل طالبه ورسره موږ لاړو او قرآن مجیدونه پر اوچت کړو او یې زر خو ځان پورې ولګولو او یې داسې روانې شو وي موږ له مخې له یو سړی راغی ډېر ښایسته سړی و بیا خو دې ما وروسته تپوس وکړو چې څنګه حال و څنګه وي موږ ته وایي چې د قرآن مجیدونو سره څه کوئ تاسو وي موږ وایي چې دا دغلته چا ورته وکړو موږ راوچت کړو وی شان هم باندې خلکو آواز وکړو دا تاسو چې مخامخ ولاړې دا نبي علیه صلات وسلام او دومره ښایسته پټکې اچولی و دومره ښایسته هسې زما ورونو خفه کېږئ مو زه خبرې ښه کوله او خبرې اختیار کوم کومه جینۍ چې وي نو شی ته صرف ځي د مدرسې سره تعلق نه صرف دنیا پسې شوي وي داسې تاسو ته معلوم دي چې نبي علیه السلام یې خوب کې لیدلي ما ته هم دا نه شوی ولې
هلته صرف کیمستري ده، هلته صرف فزیکس دی، هلته صرف بیالوجي ده، هلته صرف ماده پرستي ده. مدرسه کې د الله قرآن دی. ځکه موږ خپل نوی نسل ته وایو چې یونیورسټي ووایې خو د قرآن سره ځان وتړئ. مسلمانانو په ابتدایي دور تاسو وګورئ که نه، د کیمسټرۍ د بیالوجۍ په ابتدایي صفحو کې کوم خلک دی؟ ابن سینا دی، کم خلک پکې ذکر دی؟ هغه خلک چې هغه اوچت عالمان وو او اوچت ذهندانان وو، د هغه خلکو ذکر موجود دی. زما وروڼو، د قرآن سره منسلک کېدل دا مدرسه دا ستاسو د راروان د نسل خبره ده. زموږ یو ملګری دی په دې لندن کې، او ما ورته ویل ډاکټر صاحب څنګه زندګي تېرېږي؟ ما ته ویل یقین وکړه چې څومره ګنټې د حلال رزق لپاره فاصله وکړم او د اتوار په ورځ مې صرف چوټي په دغه ورځ باندې دا خوراک ډېر تیار کړه، یو هفته هغه خوراک وخوړم او تنخواه یې زما په خیال چې 15 لکه که 40 لکه روپۍ ده. هسې زه تاسو ته خبره کومه چې سړی دومره پیسې ګټي او د یو هفتې خوراک په بل هفتې پورې رسي. هسې دا زندګي ده؟ دا زندګي خو دا نه ده. زندګي صرف پیسې ته نه وي، زندګي د الله جل جلاله عطا کرده سکون ته وي. داسې بهترینه زندګي علماو نه تپوس وکړئ، دې ته وایي ستاسو جیب کې 15,000 روپۍ شته، 15,000 روپۍ بم دي، خو زندګي به یې داسې وي یعنې د شاهانو په شان زندګي خوشحاله تر و تازه. دا ولې؟ الله وی تاسو زما قرآن خپل کې زه به بهترینه زندګي درکړم. نو ځکه زما وروڼو، حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه باره کې راځي چې د هغه د بچي د قرآن ختم او ډېر غریب و هغه. فرمایي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ډېر عظیم الشان مجلس جوړ کړو او ډېر بهترین پروګرام یې وکړ. نو هغه پروګرام یې چې کوو او خلک یې راغوښتي وو، نو بچي ته یې ویل ما د خپل وس نه سیوا کار کړی دی، خو صرف په دې وجه چې زما بچې د الله کلام یاد کړي. نو زما وروڼو چا سره چې د دې قدر وي نو یاد ساتئ دا زما او ستا د نسل سوال دی. د دې دنیا موږ تاسو روان یو، انتهایی مختصر زندګي ده. د راروان نسل لپاره سوچ وکړو کوم ممالک چې هلته صحابه و صحابه دنیا میرے آگے ایک کتاب دے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب هغه وګورئ یا جهان دیدا یا تاریخ اسلام وګورئ چې په کوم اسلامي ممالک کې صحابه هغې به پکې د دین کار کو. نن هلته خلک عیسایان دی او په ګرجو کې پروت دی. دا ولې؟ دا صرف او صرف په دې وجه چې صحابو سره د هغې هغه مقام و، خپل هغه وختونه، خپل فکرونه، خپل هر څه ورکړی و. لیکن بعد کې چې کوم خلک راغی مسلمانان هغې هغه خپل سسټم پرېښود. ځکه زما وروڼو دې ته لږ سوچ وکړو. دا مدرسه یوازې د قاري سید الله صاحب سعدالله صاحب نه ده، دا مدرسه زما او ستا د نسل سوال دی. زما نسل ما پسې وخت دا را روان دی. تاسو سټډي کې، تاسو مطالعو کې د یهودي په باره کې د یهودو ماشومان په فرسټ سیکنډ تھرډ کلاس کې وي او د هغې کلاسونه پکې داسې مقرر کړی وي وی بچي هلته کې ورشه وی ټوپک به څنګه چلې، مسلمان به څنګه ولې، د نبي علیه السلام امتي به څنګه ولې، د نبي علیه السلام امتي به څنګه تک کوئ حق کوئ. ابله زموږ یو پوسټ کتو، موږ یو ملګري ورکړی یو ډاکټر صاحب ته د سوال یو ښایسته ماشوم دی د سوال د ګل په شان ماشوم 9 لسم کې دی چلتا او د شپې چېرته سواري خوړله زهر او خودکشي وکړه. ولې خودکشي وکړه؟ 15 لاکه یا 25 لاکه روپۍ پې قرض ختلی او د موبایل ګیم باندې. بل ځای یو ملګري وی دا پلانکي ماشوم یې مې وی د ده څه کار دی تاسو ته پته ده؟ مې نه. ما ته وی کوم سړی چې ګران آی ډي خرڅي کړه په موبایل کې لګې وی بس دې ورته چې دا مال راکړه. دا ټوټل سیسټم څنګه جوړ شوی زما وروڼو مسلمانانو سترګې پټې دي.
تاسو سرچ کې يهود بچي خیمه ولا ورغړي نبی له سلام او سلام تاسو پټېدو نبی له سلام باندې بچا ګټه راچولا نبی له سلام اعوذ بالله د قتل لپاره کوم خلک کوشش نه کولو دا يهود او نصارا او خلکو کولو ځکه د مارونو ابتدایي دشمنی نبی له سلام سره روانه ده ځکه دا خلکو چې مدینه منورې ته جوړ کړل دي دا خلک چې مدینه منورې ته راتلګي الله جل جلاله دې موږ تاسو بولي په مدینه منورې نه بار دې سړي راوځي تک تور نه نه غټي راوځي الله جل جلاله ورته غټو ذریعہ دا غټي په نورې پرې کې دا يهود بچ کوم دې دا لن پاس نه شي اوکي او هر په आवाज کې تماشا يهودي دې تماشا يهودي دې لیکن دا غیر مخ کې کمزور مسلمانان عقید مسترو کې دي عقید عام مسلمانان نه لريږي ځان خپل کار سره کار کوي عقید داسې مسلمانان نه لريږي چې کوم خلک په منبر باندې ناس وي او د مسلمانانو ذهنونو ته دا خبره اچوي چې بیدار شي ګوره خلک راته ناس دي څومره د افسوس خبره ده چې نن زما یو مسلمان بچي صرف د گیم په وجه باندې د دنیا نه دي نو تاسو خپل بچي چې مدرسو کې کېنوي بارش بورډ چرته دا وي چې بچي نن د گیم کړل یو کړه بارش بورډ کې بچي نن د الله کلام ویل دي کنه څومره دی ویل دي څومره دی یاد کړل دي نو د خپل نسل بقا واړو د خپل نسل بقا واړو مدرسې به آباد کو علماء سره مرسته کو د قران دینه به آباد کو ورنا دا نسل د زما استادي اخیره خبره تکوما یو کسو تبلیغي هغه خپل زوی لګلو یورپ ممالک ته د ډاکټرۍ لپاره بابا ورته ډېر خوشاله دو چې زما بچی را روان دی او ډېر غټ ډاکټر دی فرمایي چې هغه کله واپس راغی کور ته دې پلار ورته وی بچیا ډېر په توجه سره دا خبر واورو زما ورو ډېر عجیب واقعات مسلمانانو په رونما کې سړی نه جڑا ورشي وی بچي تا په ډاکټري پورا کړه وی راځو سره واده کوو فرمایي وی دې زوی پلان دوی چې ابا جانا تا ما ته څه خبره وکړه وی دا ورته چې دا څنګه دې چې بچي ته ظلم شوی واده درلکو وی دا ورته چې بابا جانا دا واده پکې راشي ورته چې بچي په نبی صلی الله علیه وسلم امتیان نکاح سنت دے هغه بابا جان دې نکاح پر ما ته وسته کې ما څه سبب فرمایي بیا غالب بیا اورې چې بچي ته پتا یو چې ګورم او نکاح بیا اورې چې بابا جان زماده خويند چې ګور کې ګرځي دې کې ما یو نکاح الله اکبر بابا جان توبک را واغسته او زه دې وښوي کوم مرشد دا په باندې وی ما خپل ټول سرمایه پتا ولګولا چې یورپ کې بسان انسان جوړ شي نو خو زناور راغله دا تاسو چې فکرونه خو زناور دي کم مجلس کې انسان ناس وي هغه مجلس په هغه باندې لګي په انسان د کفار په مجلس کې ناس وي دا انسان باندې هغه خوشبو راځي انسان د مسلمانانو په مجلس کې ناس وي د باندې مسلمانانو خوې راځي الله والا جوړيږي بل بچي الله والا سره کېنوي بل بچی په مدرسو کې کېنوي بلې ماشومانې مدرسو ته ولېږي عزت خو باقي پاتې شي مسلمانان مونږ او تاسو مدرسو نه کټ کړو د علماو نه مونږ تاسو کټ شو یاد ساتئ چې هغه علما چې مونږ او تاسو ته کټ شو حضرت مولانا ابراهیم الله جان سے دامت برکاتہ العالیہ راغه او ایدا موږ کله وایو چې تشریف راوړو ان شاء الله تفصیل سره موږ تاسو ته وایو خبره کې دا الله جل جلاله د دین دا ملنګان او یقینا د دې ماده پرسته په وخت کې د دې علماو دا یو نه دا انتهایی قیمتي دي او دا د نور خلکو ته وایم چې بهر کوم خلک وي هغه ته درخواست کوم چې د علماو وخت انتهایی قیمتي وي موږ ته قیمتي خبره وکړي دا زموږ مشران دي زموږ بزرګان دي زموږ د دین لپاره د سربلندۍ لپاره دا خلک هر وخت کوشش کوي نو حضرت راغلی دی تاسو ته ان شاء الله تفصیل سره خبرې وکړي
او د قاری صاحب د مدرسه چې دا د دې لپاره موږ تاسو منډه کړې وو کوششونه وکړو قسم دې دا قاری صاحب ناوګي تراشي ما سره اکثر ودرېږي او خپل ستړي راته بیان کړي نو زه دا خبره کوم چې دې یو مدرسه جوړې او ما تاسو ته صرف دا ووې چې دا مدرسه صرف د ده نه ده دا ګوره ستاسو د راروان نسل دا ستاسو د راروان نسل ده دې مدرسه کې چې چا څومره کوشش وکړو الله به ورته دومره اجر ورکړي دا زموږ د نسل سوال دی خپل بچي الله سره تعلق جوړولو والا جوړوي دا فضا دې مدرسه کې منډه کړې وه الله دې دا مدرسه په خیر خیریت سره جوړه کړي او الله دې د دین ستاسو د لیکلي نه د دین فضاګانې عامې کړي او دا ماشومان بچي چې ناست دي دا زموږ سرمایه ده او دا زموږ قیمتي سرمایه ده په دې انشاءالله زموږ ستاسو کوشش وي الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين